الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الضیف۔ جناب صدر جلسہ اور محترمین مہمانان گرامی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی صاحب اور جناب سابق وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی یہاں برشور آمد پر ہم اہل علاقہ اور برشور دل کے اتاہ گہرائیوں سے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چونکہ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ اکثر اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے اس بات پہ جگرتا رہا ہوں کہ میں اپنی مادری زبان پشتو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج چونکہ ہمارا علاقہ ہے اور مشتبہ میں موجود ہجوم اکثر اردو سے نابلد ہے، اس بنیاد پہ میں مہمانان گرامی سے معذرت کرتے ہوئے مختصر کلمات اگر اجازت ہو۔ شکریہ۔ عزیزانو، دانن دا اسفندیار خان کاکڑ پا جد و جہد باندی دغا عزت مند و قدرمند دا بلوچستان اسمبلی قائد اور دا جمہوری کشتے کفتان میر سرفراز بگٹی صاحب دل تزمور استاسی پا مابین کی ناس و تشریف فرما دی۔ مور شراغلی دیو دا پیغمبر روایت دے چی دا میلمانہ با قدر کوئی، اگرچہ کتا ہم پزرکی کدورتی، لیکن الحمدللہ مور پشتانہ و بلوچان پر روایت لرو، میلمہ پزنو، میلمستیا پزنو، قدر و احترام پزنو، مور لقدر ڈکا یوار بیا شراغلی بدا میلمنو تیایو۔ سا مسائل زمور دا علاقے پا حوالہ باندی شاید دا ہو ذکر پسی پسنامہ کی ہم وجود لری۔ وزیر اعلیٰ صاحب پا مخ کی پیشول غوارم، مور پاکستانیانیو، مور دا ملک وفاداریو، مور فوج دخا پاکستان فوج دخا ماشوا بل فوج نلرو نہ بل فوج منو، پاکستان فوج پاک فوج زمور فوج دے، پاکستان زمور ملک و کور دے، دا کا ہر چوک خرابوی دا زامن صرف پاک فوج دے۔ مور دا ہغا سری مخالف ہمیو، دشمنان ہمیو، کدا ہندوستان پا صورت چی، کدا اسرائیل پا صورت چی، کدا ایجنٹ پا صورت چی، مور دا ہغا و ہر مقابلت تیاریو دا پاکستان حفاظت مور دا یو مقدس امانت پا طور باندے کھو، پا مالے کھو، پا سرے کھو، پا جائیدادے کھو، او دا سعادت بولو چی دا دے ملک دا حفاظت پارا مور شہیدان او مرسو
دا موږ خوش قسمتي بولو دغسې ده که نه ده د ټولو دغه خبره ده عزیزانو لیکن موږ خپل سیاسي قوتو ته و ریاستي ادارو ته او خاص کر ذمہ دارانو ته او خاص کر و وزیر اعلی بلوچستان ته او انټیلیجنس ادارو ته و پاک فوج ته موږ کله ګیله وکړو هغه ګیله د غدارۍ علامه مه بوله د وطن دشمنۍ علامه مه بوله چې کله ګیله نه وي هلته بیا دوریانې پیدا کړي نفرت پیدا کړي دشمن موقع اخلي د دشمن و سازش ته موقع میلاوږي مختصرا وخت هم ناوخته او د لمانځه دی میلمانه به هم وینا راته کوي موږ نن د اورېدلو په غرض راغلي یو جناب وزیر اعلی بلوچستان صاحب دا برشور 15 کاله بعد د پاکستان له جوړېدو څخه دا موږ چې په کومه چاردیواري کې ناست یو دا د ګریډ سټیشن چاردیواري ده امید مو نه دی چې دا به 20 کاله بعد هم دلته ګریډ جوړ شي او خلکو ته به بجلي ورکړي دلته روزګار نشته دلته کارخانه نشته دلته یوه ذریعه معاش نشته معاش یواله دی چې دغه بېروزګاره نوجوانان د منشیاتو کاسب وکړي د منشیاتو کاروبار وکړي یا د خپلې ستړیا په بنیاد د ملک له دښمنه سره په سازش کې د ملک خلاف لګیا شي موږ به خپل ریاست ته دا سوال کوو چې دا وفادار او جفاکش اولس دا مسلمان اولس چې د پاکستان هر شهري محب وطن دی د دغه محبت په بغض مه وربدلوه سزا مه ورکوه و موږ ته زراعت پاته دی د کاسالي او د خشکسالۍ له وجې څخه زموږ هغه ذریعه معاش چې زراعت دی متاثره شوې ده دلته و موږ ته ډیمونه پکار دي زموږ رسایل د مریض او د ایمرجنسي په صورت کې تر هسپتاله پورې مشکلات لري په ګنټو ګنټو د سفر او د کډیانو سره مخامخ دي و موږ ته د روډ راکړی سي و موږ ته د بجلي راکړی سي و موږ ته د هغه مراعاتو سهولات چې کم د لاهور شهري حق لري موږ ته د هغه راکړی سي و موږ ته دا سپېره غرونه پاته دي د دې سپېرو غرو په حواله باندې موږ له ریاسته او له ادارو څخه دا ګیله لرو چې جناب سرفراز صاحب بخشي صاحب وزیر اعلی بلوچستان تشریف نه و راوړی دلته ما د 20 مقررینو تقریر واورېدی نو هر مقرر دا خبره وکړه چې زموږ غرونه و الاټېدو ته موږ پرېښول نه غواړو که الاټېږي د علاقې و سړي ته د الاټ شي که الاټمنټ او لیز کوي و کاکړ ته د وشي و ترین ته د وشي و اڅکزي ته د وشي و سید ته د وشي لیکن موږ ډېره په افسوس دا خبره کوو چې په پښین ضلع کې دننه 1598 مربع کیلومتره د باندې سړي په نامه باندې الاټ شوې ده موږ ریکارډ ثابتولی شو د دې دپاره دا ولس قطعا تیار نه دی موږ د سرفراز بخشي صاحب وزیر بلوچستان څخه دا خواست کوو ډېر په دردمندانه طریقه یې کوو ډېر دی مشر بولو چې زموږ پر دې مسله باندې په سنجیدګي غور وکړي او د علاقې سره تعاون وکړي ډېرې خبرې کول مناسب نه دي پر دغو خبرو اکتفا کوم لیکن خپله مسله به هم پیش کړم
له ما سره یې هم د دورې کول کړی و د ناګزیرو وجوهاتو په بنیاد هغه دوره ملتوي شوه نو زما د علاقې دوره له دې ځایه څخه د 4 غنټو سفر مزید پر مخ باندې په دې کچه کډیانو کې چې 4 غنټې په ګاډۍ کې سفر وکړې بیا زما حلقه شروع کړي هغه لا ترتۍ در پدره ده نو زموږ دا خواهش دی نن زه خپله مسله ډېر په شد و مد نه پېښوم هغو دوړو له بې جلا بیایم پر دې علاقه ته باید چې کالجونه ورکړې سکولونه ورکړې اسپتالونه ورکړې روډونه ورکړې د دنیا مراعات سهولتونه ورکړې الله د ده په ژوند کې برکت واچوي الله د توفیق خیر ورکړي وما علینا الا البلاغ